کوڅې له ورشو او هغوی ته مونږ ور ډبوو. نو ور ډبولو سره لومړنۍ خبره دا ده چې په هغې کې به مونږ ور څنګه ډبوو. اوس د ور ډبولو دپاره خپل اصول دي. اصول څنګه دي؟ ته چې ورشې نو ته به ور وډبې دا شانتې 3 ځله مې ورله ټک ورکړه. که څوک راغلل یو ځل یې به بیا زه ور وډبوم. که ما نه څوک رالل نو زه به درنه تپوس ما نه به تپوس کوي چې څوک یې؟ نو زه به ورته په جواب کې دا نه وایم چې زه یم، بلکې زه به ورته وایم امیرزیب یم جي. څوک یم؟ امیرزیب یم. اوس مونږ کله چې ور ډبو چاته چې کوڅې له ورشو نو مونږ خو یا دا شانتې ور ډبو. مونږ واورېده؟ وام نه اورېده. بیا نو بیا مونږ ګیله کوو چې یاره زه خو د کوڅې له درغلی وم او تاسو چاته ور هم نه کولاوئ. هغوی وایي مونږ خو اورېدلی نه دی. مونږ اورېدلی نه دی. اوس چې کله بعضې خلک دا شانتې وي چې هغوی کله د کوڅې له ورشي نو هغوی دا ور دا شانتې ډبوي. ته به وایې لیونی دی. ته به وایې لیونی راغلی دی. نو چې هلته نه ورسره څوک راشي که نه کور ته وایي څوک یې؟ ډېر په غوسه کې ورته د درد نه هغوی خبره وکړي. نو چې کله مونږ د چا کوڅې له ورشو نو هغوی ته به مونږ ور ډبوو په طریقه باندې. په څه باندې؟ په طریقه. او د کوڅې د ګیټ مخې ته به بلکل نه ودرېږو. د کوڅې د ګیټ مخې ته به مونږ نه ودرېږو، یو سایډ ته به ودرېږو. او چې د دننه نه مونږ څوک اواز راکړي چې څوک یې نو دا به ورته نه وایي چې زه یم. هغوی خو دننه نه پېژني چې ته څوک یې. ته به ورته ووایې چې زه پلانکې یم. لکه چې زه ور وډبوم نو زه به وایم امیرزیب یم. څوک یم؟ امیرزیب یم. څوک یم؟ امیرزیب یم. نو چې کله تاسو د چا کوڅې له ورشئ نو ډېر په مزه به ورته ور ډبوئ او ډېر زیات به ورته چې دی نو برابرې د نم نه وباسئ چې هغوی تاسو ته ډېر زیات غوسه شي یا په هغوی ستاسو په دې ور ډبولو باندې خفه شي او تاسو سره ریاکشن ظاهر کړي. تاسو خپل ځان سره هم سوچ وکړئ دې حوالې سره که چېرته مونږ ته څوک دا شانتې غلط ور وډبوي نو مونږ به پرې خفه کېږو. مونږ به پرې خفه کېږو او خپل پہچان لازم کوئ چې د چا کوڅې له ورشئ ورته وایي زه پلانکې یم. او که هغوی بیا مو نه پېژني وایي د پلانکي زوی یم. که د پلار په نوم یې مو نه پېژندېدي ورته وایي د پلانکۍ زوی یم. د مور نوم ورته وښایم. زمونږ میندې به الله عزتمندې دي، زمونږ پلاران به الله عزتمند دي. که مونږ نه څوک د هغوی د نوم تپوس وکړي مونږ به یې ورته وایو. مونږ به یې ورته زمونږ د پلانکي زوی یو یا د پلانکۍ زنانه چې دننه اواز وکړي نو که ته ورته ووایې چې زه چې دننه زه د پلانکي زوی یم نو کېدای شي هغوی ته په هغې باندې ونه پېژني نو ته به ورته ووایې چې د پلانکۍ زوی یم. میندې خو به ښځې په میندې پېژني که نه نو هغوی به تا ته وایي او چې څه سوال جواب وي هغه به ورسره سوال جواب هغه سوال جواب ورسره نو دا زمونږ د ټولو فرض دی چې کله مونږ د چا کوڅې له ورشو نو په طریقه باندې به مونږ څه کوو ور به ډبوو چې هغه هم په عذاب نه شي او دومره په مذهب هم نه ډبوو چې مونږ چې دی نو په زړه کې خفه شو چې یاره ور راته کولاو نه کوې. دا به زما خپله غلطي دا به زما خپله غلطي. صحیح ده که نه؟ نو انشاءالله اوم نن به مونږ په دغه طریقو باندې که چېرته مونږ خپل کور ته ځو او که د چا کور ته ځو نو مونږ به ور په دې طریقې باندې انشاءالله. صحیح ده که نه؟